په سجود یې ځمکې سر دی لګولی او ځوړند سر په رکوع سره اسمان دی، هره ونه په قیام ورته ولاړه، هر ګیا یې په تسبیح سره زبان دی، هر میه یې په دریاب کې حمد وایي، هر مارغه یې په چمن کې ثناخوان دی. خو حق په حق ثنای هیچا نه ده کړې، ملایک دي که پیری دی که انسان دی او مخلوقاتو هسې نه دی پیژند. افیمو کې خدای پاک یو دا خوبي ایښې ده چې دا د یوې بیمارۍ له ورکوي نو په یو طریقه به یې ورکوي، او چې بلې بیمارۍ کې ورکوي لالیا نو په بلې طریقه به یې ورکوي. د دې د نسخې بنیادي شی چې کوم دی هغه به نه بدلی، هغه به حقی لکه افیم یا د قشقش و ډوګری. نو افیم چې دی لالیا دا به بنیادي حقی، خو چې څنګه بیماري بدلیږي د دې ترتیب د خوراک په ورته بدلی. لکه څنګه لالیا یو سړي ته زکام دی او یخول دی یا ورته تبه ده یخ وله کېږي، نو د دې کارونو لپاره چې چاله افیم ورکوي لالیا نو دله به سور چای سره ورکوي. او د امکانات دی، خو اوس خو دا شی موږ ډېر نږدې نه ولیده چې حقه پلیت ټوغکې دی، دوکه هر څه چې وي دا حقه پلیت ټوغکې دی او دوایي هم حقه ده. بگړه هوا زکام که نه؟ بگړه هوا زکام، روان شوی یخ، د ټوغکي وبا شی حقه دی او دوایي هم حقه افیم دی لالیا. هغه دو په خپله ختم کړی او افیم دو په خپله ختم کړه. نو چې افیم یې په خپله ختم کړه نو لالیا اوس ګیله د چا نه کوي؟ اوس هغومره افیم دو سره دستیاب شتې نه چې د پوره انسانیت ته پوره شي، او بغیر د افیمو نه دغه شی کنټرول کیږي نه. نو اوس خو دا